الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا مسجد بعد مسجده ولا أمة بعد أمته وهو خاتم المرسلين والأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأصفياء والأولياء والأتقياء ومن بهديهم اقتدى واقتفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واشكروا لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ټول شوق سره وایي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. انتهائی محترم الله تبارک و تعالی سره د ما په خوږ ایمان خوشاله کا. تاسو د ډیر وخت نه دلته ډیره ناسته وکړه او یقینا دا ګران کار دی، خصوصا د دې لوډ سپیکر خوا کې چې څوک ناست یا غریبانو ته خو ډیره ګرانه کله کله دې نه موږ چې کو لږ نورم په زور وایي نو ستاسو غوږونه لږ نورم موږ درمن کو عزتمندو او بعضې وخت بنده بیماري بیا هم د داسې سعادت حاصلو د دپاره په ګنټو ګنټو هغه انتظار کوي. زه له 7 منټه کې مختصر خبره تاسو ته کوم. بیانات تفصیلي وشو، الله پاک دې په موږ ټولو له د عمل کولو توفیق نصیب وګرځولي کړي. محترمو موږ تاسو ټولو ته د خپل رب د طرف نه دا حکم دی: تعاونوا علی البر والتقوى، چې تاسو یو بل سره د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې تعاون وکړئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او د ګناه او د الله د نافرمانۍ په کارونو کې الله فرمایي تاسو یو بل سره تعاون مه کوئ. بیا دې وخت کې په نیکو کې د ټولو نه لویه نیکي نبی علیه السلام سره محبت کول دي، د نبی علیہ السلام اطاعت دی، د نبی علیہ السلام ادب دی. نبی علیہ السلام سره ډیر نسبتونه تعلق لري، او خصوصا دا درې خبرې موږ تاسو مسلمانان دا به ضروري په خپل ژوند کې راولو. یو به نبی علیہ السلام سره موږ د خپل ژوند ګرم تار د محبت قائم ساتو، او یو به یخ تار د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر قائم ساتو. او دریم به موږ تاسو د نبی علیہ السلام د ادب ډیر لحاظ ساتو. د نبی علیہ السلام په یو ادب ځان قربانی کو. حضرت کابس رضی الله عنه د یو صحابي دی، دا نوم یاد کې خپل بچو لیکي دی، الله امني کمل صالح اولاد نصیب کا. حضرت کابس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام هم شکل صحابي څنګه چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نو حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته پته لګېدلې وه چې دی د نبی علیہ السلام هم شکل صحابي دی، نو دی آرزو وه چې د صحابي سره زه په خپله ملو شم. یو ورځ دا صحابي راغی چې څنګه معاویه رضی الله عنه ولید، نو د خپل کټ نه ټوپ کړی او ورغی او د دواړو وروځو په منځ کې هغه ښکل کړ. حضرت جسامه دا نوم یاد کې احساس سره رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، دی د کسرا دربار ته بطور سفیر لاړ. هغې ورته د سونې کرسۍ کېښوده، ده ته پته نه وه چې یو شېبه پس ورته پته ولګېده، نو دا کرسۍ نه زر ور ټوپ کړې او پاسېد. هغې ورته یې موږ خو ستا عزت کوو، ده ورته یې نه موږ خپل پیغمبر د دې نه منې کړي یو. حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د مؤذنین صحابه کرامو نه صحابي دی. د ده د سر د مخ کیسې دا ویښته دونه اوږده شوي وو چې کله به دې کې ناسته نو ویښته به دنه مخکې ولګېدل. چا ورته یې دا لر که که نه؟ هغه وی نه، دې دولت سره به زه قبر ته ځم. ما ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک
هغې ما ته په دې دی باندې لاس ایښی دی، زه دې دی له قینچي نوړم. یو تیرانداز و، هغه ته یو لینده میلو وه او هغه لینده رسول الله مبارک په خپل لاس مبارک کې اخیستې وه. هغه به ټول عمر هغه لیندې له بې اودسه لاس نه اوړو. دې وجې نه د نبي اسلام محبت، اتباع، د نبی علیہ السلام ادب دا لازم ملزوم دی. محترمو، موږ تاسو به وایو چېرې موږ خو لږ ټیم دلته تېر کړو، 2-3 ګنټې هم تېرې کړې. د میاشتې نیمې نیا ملګرو دا خدمت عزتمندو شروع کړی دی. څوک چې 24 ګنټو کې 1 ګنټه هم د ختم نبوت خدمت کوي، دا مسلمان د نبی علیہ السلام د شفاعت مستحق وګرځېده. نن عزتمندو، چا به د صدر صاحب، چا به د وزیر اعظم صاحب، چا به د سی ایم صاحب، چا به د گورنر صاحب سیکیورټي کړي، هغه په خپل ځای د هغې یو منصب دی. لیکن موږ تاسو ټول د نبی علیہ السلام د ختم نبوت سیکیورټي ګارډ یو. که زموږ ستاسو په لاسونو کې ټوپکې تماچې شته او که نشته، څنګه زموږ پولیس والا وروڼه موږ سره برابر په دې خدمت کې شریک دي. الله دې جزای خیر نصیب وګرځولي کي. محترمو، دا کار، دا خدمت، دا به انشاءالله موږ تاسو ټول شریک کوو. په موږ تاسو د الله پاک ډېر احسانات دي، بې شمېره نعمتونه الله پاک موږ له راکړي دي. او الله پاک په خپله فرمایي تاسو زما نعمتونه نشئ شمارلی، بلکې د یو نعمت سره چې څونه نعمتونه تعلق لري هغه تاسو نشئ شمارلی. خو الله پاک موږ له چې څونه نعمتونه راکړي دي، نو په ټولو نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت جناب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له الله پاک راکړی دی. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله فرمایي دا احسان به مې منئ چې تاسو مې محمدیان پیدا کړي او تاسو ته مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبعوث کړی دی. الله دې د دغه نعمت عظما موږ له د قدردانۍ توفیق نصیب وګرځولي کړي. موږ ټول په دې لوی نعمت د الله پاک شکریا ادا کړو. ټول وایي الحمدلله وشکر لله. او بیا نن دا عظیم الشان کانفرنس د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر زیر اهتمام چې دا زموږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د دې مشرانو فکر دی، د دې محنت دی. او هغې سره تاسو ټولو مسلمانانو بلا امتیاز هرې پارټۍ والا دا حقیقت عزتمندو موږ د ټولو شکریا ادا کوو. ټول زموږ وروڼه دي عزتمندو. موږ له ټول نسبتونه مخصوص کول نه دي پکار. زموږ عزتمندو زموږ ډېر سټیجونه دي. په هر سټیج د موږ یو سړی غواړي انشاءالله زموږ به سینه وي او د باطل به ګولې وي، خو هغه ګولې به همیشه زموږ په سینه نه لګي. کله به زموږ په سینه لګي خو واپس به ځي هم د هغه باطل په سینه به انشاءالله لګي عزتمندو. لیکن زما محترمو، موږ له د یو جماعت نظم متاثره کول نه دي پکار عزتمندو. تبلیغي جماعت زموږ جماعت دی، د هغې ځان له نظم دی. عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زموږ جماعت دی، د هغې ځان له نظم دی. صفای صحابه زموږ جماعت دی، د هغې ځان له نظم دی. جمعیت علماء اسلام زموږ جماعت دی، د هغې ځان له نظم دی. دارنګې زموږ خانقاهي نظام دی، د هغې ځان له نظم دی عزتمندو. الحمدلله دا زموږ د ټولو خوش قسمتۍ دي. دلته که موږ له څوک چاندي راکوي، موږ سره څوک منډه وي، موږ له څوک ټوپک راکوي، تماچه راکوي، دلته موږ سره ولاړ دي قربانۍ ورکوي، نو په هر نسبت به موږ سره څوک راضي نه. خو د ختم نبوت په نسبت به د یو سړي په لاس کې خدای مکه کو د شرابو ګیلاس وي، هغه زمو ستانه مخکې په نبي علیه السلام باندې ځان قرباني کوي. زما عزتمند الله دې د ټولو جزای خیر نصیب وګرځولي کړي. نو موږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د دې مشرانو شکریا ادا کوو. او که موږ د دې شکریا ادا نه کړو نو موږ به حقیقت کې د الله پاک شکریا ادا نه کوو. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. خو بیا ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے. منگ د چایو ستاسو، تاسو د چایې زمونږه، او بیا منگ تاسو ټول د چایو او د الله محبوب څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو څنګه چې نن موږ یو بل ته ګورو، نو څنګه چې حاجي صاحب فرمایي وی ځینې ځینې به جړېږي چې محشر دی او په محمد امین اختر محمد راغی، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. موږ تاسو ګورئ دلته یو، خو دلته هم یو، دې وخت کې موږ په مدینه منوره کې یو. الحمدلله زما ستا دا ټوله روحانی لایو مدینه منورې ته روانه ده. دل تڑپتا ہے میرے سینے میں، ہائے کب پہنچوں میں مدینے میں، دل جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ. محتاج دل تسون درود شریف ویلے دے سپیشل پرشتے داغے دا پار مقرر دی او دا یو مسلمان درود شریف نن پر رسول اللہ مبارک باندے پیش کرے دے. بلکہ
تاسو کې داسې خوش قسمت شته چې زه اکثر دینو کې د هغې ذکر کوم. بیګا مې هغه ثواب یعقوبی کې هم ذکر کړی دی. د سواد دوره وه محترم مولانا مهربان شاه صاحب دیرا سره و، هلته مې بار بار ذکر کړی دی. په دې وخت کې هم په تاسو کې یو خوش قسمت انسان دی چې روزانه 1 لک کرته درود شریف وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او درود شریف چې څوک وایي د په لاس کې 2 روحاني لډوان دي. درود شریف هم ذکر الله دی، هم ذکر الرسول صلی الله علیه وسلم. ټول په شوق وایي صلی الله علیه وسلم. نو زما عزتمندو موږ ستاسو هم شکریا ادا کوو. د سار 9 پورې ناست یې، بیا د شروع ورځې 9 پورې د چاندو خدمت تاسو کوئ، د پوسټرو خدمت تاسو کوئ، د پلیکسونو خدمت تاسو کوئ. مختلف خلق الحمدلله هغه خدمات واخلي. دونه خدمات خلکو کړي دي چې په هغې کافي ټیم لګي چې موږ د هغه خلکو دلته عزتمندو هغه تذکرې کوو. او بیا الحمدلله عالمي مجلس صاحب اوس ختم نبوت دا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت خدمت کوونکی تنظیم دی. او د قادیانیت او څوک چې د نبی علیہ السلام نه بعد د پیغمبرۍ دعوه کوي، د نبی علیہ السلام د تشریف اورې نه وروستو د هغه خلکو مقابله کوونکی تنظیم دی. زموږ عزتمندو دا خالصتا غیر سیاسی تنظیم دی. عزتمندو زمونږ جنډه دی کې نشته، تاسو وګورئ دا د ټولو مسلمانانو شریک تنظیم دی. او موږ به ټول د دې تنظیم د سایې لاندې به ټول انشاءالله خدمت کوو. دلته موږ سره ټولو الحمدلله سیاسی پارټو والا شرکت کړی دی، خدمت یې کړی دی. موږ د اجتماعیت یو ماحول جوړول غواړو. څنګه 13 هفته زموږ په روحاني اجتماع کې داسې خلک چې زموږ په تصور کې ونو نورو پارټو والا مسلمانان او هغه راغلي وو او هغې خپل مخونه پټ کړي وو او د اجتماع الحمدلله د سیکیورټي خدمت یې کوو او د شپې په هغه ډیوټۍ باندې ولاړ یو. زموږ عزتمندو موږ به یو بل نه انشاءالله محبت ورکوو. موږ به د اوسپنې قینچي نه استعمالو، موږ به د مینې قینچي استعمالو. موږ به حالاً هر مسلمان د ځان نه بهتر ګڼو، معالاً د انجام په اعتبار به کافر هم د ځان نه بهتر ګڼو. دا اګریمنټ ما له چا راکړی چې زه به د دنیا نه د ایمان سره رخصتېږم او کیدای شي یو کافر د دنیا نه د ایمان سره هغه رخصت شي. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم، ستاسو د ټولو د الله جزای خیر نصیب کړي. او د تیرو کانفرنسونو والا دې وخته پورې زمونږ څونه مسلمانان هغه وفات دي، الله پاک دې د هغه ټولو مغفرت نصیب وګرځولي کړي. څنګه زمونږ ستاسو هغه یو بابا و قادیاني سره به یو بل نوم اخیسته، الله دې مغفرت نصیب وګرځولي کړي. الله دې موږ تاسو ټولو نه راضي شي. الله هم د دارینو سعادت نصیب وګرځولي کا. الله هم خوشحاله لره، الله هم قدر وکړه. قاري صاحب را چټ راکړو یو نو مسلم ملګری دی مخکې عیسایو، الحمدلله اوس ورته الله پاک د ایمان دولت نصیب کړی دی او نوم یې دی محمد مصطفی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. 2 کالو شو چې هغه خپل مور پلار نه دی لیدی. سخت کال حج لم چا لیږلو. خو تاسو یقین په خدایو کې اگر چې هغه ګناهګار ما نه بیعت دی، خو زه وایم خدایه ما ته د ده په شان مسلماني نصیب کړي. خدایه چې هغه کوم درد د زړه د دین د الله د مینې او د الله د نبي د مینې عزتمندو هغه لري. نو هغه په درود شریف باندې یو کتاب لیکلی دی البرکات المدنیه. البرکات المدنیه موږ اجتماع کې هم د هغې اعلان کړو. د هغه بچي د دلجویۍ دپاره بهر به دا کتاب موجود وي. یو ملګری کم از کم یو نسخه والی ګنې دا تحفې ډېرې اخلی، یو بل په تحفو کې ورکوي. او زما یو بچی دی د قاري صاحب د سرپرستۍ کې هغې یو ماهانه رساله شروع کړې ده اصلاح امت. هغه هم بار پرته وي د کومو ملګرو ضرورت وي. الله دې موږ تاسو ټولو نه راضي شي. زه د عالمي مجلس د پس ختم نبوت د تحصیل شب قدر د دله 400 تحصیل تنگی او دارنګې تحصیل 400 د ملګرو دلته د تحصیل شب قدر د ټول یورن کونسلو د یونټو د دې دکاندارانو رونو د میډیا والا رونو بیګانو د پولیس والا انتظامی د خپل انتظامی بس چا چې پکې خدمت کړی دی، چا به دعا کړي، څوک به مجبوري راتلی به نشي، څوک به معذوره وي، کو دلته وي او کو ارضی کې وي. یا الله بېګاله موږ ټولو ته د ښکلي پیغمبر دیدار نصیب کړي، د هغې ټولو د دارینو سعادت نصیب کړي. الله هم خپلو کورونو ته په خیر خوشحالۍ ورسولې کا. هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الكبير في طريقة أكبر شريعة الشيخ التفسير والحديث مجاهد الكبير حضرت مولانا حزب الله جان سيد دامت بركاتهم جدي لنني ختم النبوة كونفرنس خلاصة النجوم حضرت الكبير عجيب مؤثر أو مختصر أنداز في منغوطا سوطا إن شاء الله